هغه ښه د زړه په غوږو باندې واورئ. زړه ته یې کوزې کړئ او د عمل کولو کوشش پې باندې وکړئ. اول خو د علم په طلب کې تصحیح د نیت انتهائی ضروری ده. امام بخاری رحمت الله علیه خپل کتاب کې منع حدیث ذکر کړی انما الاعمال بالنیات. ثواب د اعمالو مدار د اعمالو دا په نیتونو باندې. وانما لكل امرئ ما نوى. هر ځوان د پاره هغه دی چې دې کوم نیت وکړي. نیت او مراد. فمن كانت لله ورسوله فإنه الله رسوله. کدا چا هجرت الله او د الله رسول ته هجرت الله رسول ته شان مقبول دی. ومن كان لله الدنيا يصيبها او امرأة تزوجها فإنه ما هاجر إليه. کدا چا هجرت دنیا د پاره یا جو زنانه د نکاح د پاره کتاب را سره نکاح کی نو هجرت هغه ته شو معنا هجرت مردود دی پنځ الله مقبول نه دی. هجرت څومره نیک عمل دی، وطن پر خودل دی، آل و عیال پر خودل دی او نیت پکې خراب دی. صحابو کی او صحابیو په مهاجر ام قیس باندې مشهور. ام قیس او زنانه وا هغه نه د نکاح مطالبه او هغه ته هجرت کوي نکاح کوم کني نه د هجرتو کو داغه متعلق حضور علیہ السلام دا ارشاد فرمائے. هغه صحابی په صحابو کې مشهور په مهاجر ام قیس سره چې د ام قیس په وجه د هجرت کوم نه ادا کړی. دیو جن علماوی چې د عمل د پاره درې مرحلې دي. یو د عمل ابتدا دا، یو د عمل درمیان دا، یو د عمل انتها دا. ابتدا د عمل چې کوم دی دا د نیت نه دا د دې عمل د پاره څنګه بنیاد دی چې بنیادی خخت سمي ټول دیوال بسمي که بنیادی خخت کګه شو ټول بنیاد بکو خشت اول چون حد معمار کج تاسو ریا مې رو دیوار کج کنو منه خخت معمار کګه کی دی تر سوریا پورې با دیوال پورا سی حقوق بی کوک بی ولی سنگ بنیاد داغی کوک. بل دا عمل درمیان حالت خیر العمل ما دیم علیه. بہتر عمل اگر چپاغی مداومت شی ہمیشوالی کو. بل دا عمل انتہا دا عمل راضی پا وزن بانی. دیو جن امام بخاری رحمت اللہ علیہ آخری کتاب ذکر کرے دے دا وزن دا اعمال. وندع الموازین القسط لیوم القیامہ. اقدم میزانون دا عدل پرز دا قیامت پانی. او بیا دا حدیث ذکر کرے دے دا محمد بن اشکاب حدثنا من اشکاب قال حدث محمد فوزیل عن ابي مارت القعقاع عن ابي زرعتا عن ابي ترتل عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان الى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. دو کلمې دي رحمان ته ډېرې خوږې دي، په ژبه ډېرې آسانې دي، په میزان کې ډېرې درنې دي. دو کلمې کمی دي سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم. و امام بخاری رحمت اللہ علیہ اول حدیث ذکر کو د انما الاعمال بالنیات، آخری حدیث ذکر کو د وزن د اعمال. دې کې دې ته اشارت ته چې په عمل کې وزن پیدا کی دا په نیت باندې پیدا. لږ عمل به تا ته کمزور خاکاری خنیت پکې خی ثواب به اوچتی. ښه عمل به تا ته ډېر خخ کاری خنیت به پکې خرابي نو بس هغه عمل چې کوم دی هغه به بیکار دی. د هغې دپاره به الله سره څه وزن چې کوم دی دانې. دیو جنا
شفای اسلمی او تابعی دی اگر هغه مسجد نبوي ډکو او یو تن درس ورکاو وای ما تاسو کې چې دا سوق دي ودانه به امر تعالی عنہ لري ولذکین استم چې درس ختم شو نو خپل کوونو ته خلق لړل دی आवाज پات زو تر عالم ما تو ول چې در عالم ما تاسو کې دا سوق دا بورسي زتانه او تاسو کوما ما ته حدیث بیان کا د نبی علیہ السلام چې تاوري دلی او ته پاګې باندې پوښوي او ته هغه معلوم کړی ما ته هغه حدیث بیان کړ د ما ته ویلو چې دا مخامخ کوروینی دی کې اوزوم یو نبی علیہ السلام بلې څوک نو ما ته حدیث بیان کو زه په پوښوي ما تاسو بیانو فنشغ نشغتن یو هیبتی چغه کړه او بیزان شو سات تیر شو په فاقه شو بیا راته دا مخامخ کور ویني پدې کې اوزوم یو نبی علیہ السلام بلې سوکرا سره نو ما ته حدیث بیان کړي زه تا ته بیانو بیا فنشغ نشغتن بیا هیبتی چغه کړه بیا بیزان پدریم دل بیا دغه سیو پدریم دل دې پر وتم او تلاسونی راټینګ چې په فاقه شو ما ته ویل دی کور کې اوزو مې نبی علیہ السلام ما ته حدیث بیان کې دیتا تا و حضور علیہ السلام فرمایل چړومنی الله ته پیش کی درې کسان وي یو سړی وي مالدار وي الله به تاسو ته کی تاسو کړی دی دی وي خدایا ما مال لګولې دې د خیر په کارونو کې الله وی کذب ته دروغ دی وي ملائک وی کذب ته دروغ دی وي ولكن فعلت ليقال انك جواد تعدید پارکې چې خلق نه تسخي وي وقت قيل دا ویل شي فامر فصيب الى النار امر بو شي جهنم ته براختي بل به اوسري چې هغه الله پلار کې سر ور کړی شي چې وي الله وی تاسو کړی دي خدای ما jihad کړی دي ستا پلار کې می سر ور کړی دي شي چې ما الله وی کذب تا درود ملائکه کذب تا دروغ دی وي ولكن فعلت ليقال انك جريء تعدید پر چې الله رته جو خلق رته دلاور وي چې دا زراور دی بهادر دی وقت قیل دا ویل شي فامر فسبل النار دی به جهنم تراخ کی بل به یو کس عالم هغه نو الله تپوس کی تاسو کړی دي دا ما علم کړو ما خلق ته تبلیغ کړو تعلیم می کړو الله وی کذب ته دروغ دی ملک کذب ته دروغ دی ولکن فالت لقال انك قارئ تا تخلق قاری وي تا تخلق شیخ وي تا تخلق عالم وي وقد قيل ویل شي درته دا دنیا کې بدل غسته فامر فسبل النار جهنم ته براخ کی وېدا تخپل ګناه مطابق بکړي چې عاقبت په خیر په ایمانی نو بیا ورالي جنت مومن د پار ابدي جهنم نشته دا حدیث د واغست او لړ شام ته امیر معاویه سے ابتدا بیان هغه جړل دومره او جړل چې سترګونه اوخ کې لاړې ګیره نوم د شو ازمکه تا اوخ کې پریوتی خلق دې سړی ته غوسه شو چې تاولید ته دا حدیث دی وخت کې ذکر کوه سینه چړې وشي او وفات کم دې دانش دا د هجرت جهاد علم سخا دا څومره اعمال دي لیکن نیت پکې خراب دي نو الله سره هیڅ وزن کې کم دې دانشته دي دا معلومه شولا چې مدار د اعمال چې دا پنیت ته اخلاص چې کوم دی هغه کې ضروري دی د انسان جون چې دی دا ګوره په روح د روح جون چې کوم دی دا په علم باندې علي سے فرمایلی دي الناس موتا واهل العلم احیاء د خلق مثال د مړو دی او د علم خوندان چې کوم دی دا جمع دي بیا د علم جون چې کوم دی دا په عمل باندې دی کم علم سر عمل نی نو علم مړ دی العلم بلا عمل عقیم والعمل بالعلم سقیم وكلاهما طريق مستقيم علم بعمل شان دی عمل بعلم مریض دی چې دواړه د شدا طریق مستقیم دی بیا د عمل جن دا په اخلاص دی کم عمل کې اخلاص او عمل جمع دی الله ته مقبول دی وزندار دی کوم عمل کې اخلاص دی هغه عمل مړ دی
هغه کې روح نشتا د هغه الله سره سودن چې کم دین دا نشتا دی وجنا اول چې کم دی د نیک کار کې کا طلب د علم دی کا تبلیغ دی کا جهاد دی کا بل یو نیک کار دی هغه کې اول اصلاح د نیت دی وجنا محدثین وی چې هر محدث ته پاره پکاري چې شروع د کتاب کوي په انما الاعمال بالنیات باندې ځکه چې دا نیت چې کوم دی دا ټول اعمال د پاره مدار دی د ټول اعمال د پاره منات دی د ټول اعمال د پاره څنګه بنیاد دی اول خو چې کوم دی تصحیح د نیت بیا علم چې کوم دی د لوی منقبت دی د لوی فضیلت دی دی سره د آداب او د اخلاق او انتهایی ضرورت اول خو علم چې کوم دی وې د مثال داسې لکه میت د حیات کې راځي جون کې راځي دا په طلب باندې راځي که طلب کوي نو جون په کې راشي او کني نو بس پاتې بشي پس د حیات نه بیا دې ضعیف دی د قوت برادی په مطالعه سره کتاب بګوري دا سره چې تاخ نه راخلي استاد تک دی ابي ګورم نو د دې قوت چې راځي دا په مطالعه سره راځي پس ته قوت نه د غیر مکشوف دی کشف برادی په تدریس او په مناظره سره تدریس پکې باس پکې پدې کې ولې چې سړی کتاب ګوري طالب د پاره نو هغه سره فکری یره کدا سوالیو کو هغه د پاره تیاری کوي مطالعه کوي متن د پاره چې کم دینو شرع ګوري د شرع د پاره حاشیه ګوري دا په دې سره کشف د علم زیات راځي او پس د کشف نه د غیر منتج دی نتیجه به راځي چې کوم دینو په عمل سره چې د علم باندې عمل وکي بیا ستاد علم چې کم دینو دا منتج دی او که عمل پني دا علم چې کوم دی دا بیا منتج نه دی بیا اقل العلم بلا عمل عقيم څنګه چې په منطق کې قياس عقيم هغه نتیجه نه ورکوي دا علم عقيم دی شان دی دیم نتیجه نه ورکوي دی باندې څه فائدہ او اثر چې کوم دی دا نه مرتب کیږي دی وجنه علما وایي الناس كلهم هالکا خلق ټول هلاک دی الا المؤمنون مگر مؤمنان د هلاکت نه بچ والمن كلهم هلك الا العالمون مؤمنانم هلاك دي خود دین پوهان د هلاکت ته بچ دي والعالمون كلهم هلك الا العاملون عالمانم هلاك دي مگر عمل کون کې په خپل علم د هلاکت ته بچ دي والعامل كلهم هلك الا المخلصون او عاملانم هلاك دي مگر مخلصان چې خپل هغه عمل کې اخلاصي دا د هلاکت د کوم دی دا بچ دي دی وجنا علم چې کوم دی د لوی منقبت دی هغه سره د خو اخلاق او د خو آداب ضرورت دی طالب د پر آداب دي الدين كله ادب دا دین ټول په ادب را روان دي از خدا خواه متوفیقی ادب بے ادب محروم بود از لطف رب خداینا توفیق د ادب غواړو بے ادب خلق د الله د مهربانۍ نه محرومي بے ادب تنہا نہ جانے خود پہ سوخ بلکہ آتش در ہما عالم شروع بے ادب یو عزیزانو نہ سودو بلکہ پٹھول عالم کے ارد بے ادب بلکہ نور خلق و تیم بے ادبی چکم دے دا اخولا دی وجہ دین چکم دے دا ٹول ادب دے دارنگ تصوف چکم دے التصوف کلہ ادبو تصوف چکم دے دا ٹول ادب دے دا طالب اکثر گزارت جماعت سرئی جماعت د آداب و خیال ساتي جماعت کې به احتیاطي نه کوي جماعت کې به بیبا کا خبرې نه کوي په خوازنګ په دی وطن کې بچټیان طالبان ای بچونی ساتل د جماعت کې بچونی ګډول فل په کې ګډېدل اتن مې په کې اچو کر خبره کوي دا ګردا د جماعت به دو ځای کو چې کوم به ګروت وي نه کې به سیګریټوم سکول هغه کې به چویم ګډول هغه کې به چې کوم نه نو ټول کارونه کو نو دا د جماعت آداب انتهایی ضروری دي جماعتونه ملائکو ته پاسمان کې دا سحکاری لکه مون تستوري پاسمان چکاری دا د نورانیت زینو دي دا لار دلته ورکه لګا د تجزیه راضی
نو هغې دپاره د جومات آداب انتهایی ضروري دي. بل د دې طالبانو خلقو سره گزارئ، د محلې سره گزارئ، د کلي سره گزارئ، هغې سره هم داسې اخلاق پکار دي چې سبا خلق داونه وایي. بعض ځای کې طالبان داسې وي چې بیا خلق شکایت کوي، نو هغه په هغې ډېره کولو باندې بیا ستومانې، د هغې هم خیال ضروري پکار دی. بل په دې جوماتونو کې، په دې مدرسه کې، زنګ په جومات کې، په نورو کې دا بجلی دي، دا بجلی هم په احتیاط استعمالوئ چې کله اوده کېږئ نو بجلی مړه کئ، چې مانځه ته راځئ نو بجلی مړه کوئ. دلته مخکې استاد دی رو یو جومات کې، هغې بل چې دی نو 1800 روپۍ راغی. بیا هغې ته تحقیق کوو نو هغه به د شپې هیټر پې باندې بلو، هیټر یې بلو، ځان ته به یې کمره ګرمه کړه، نو زور خو بیا په محله باندې و. هغې نه پس هغې دې حد ته ورسېد چې طالبانو دې رکول نه انکاریان شو. یو سړی نقصان وکړي چې از قومیه کې بیدا نشی کرد، نه کهرا منزلت ماند نه مهرا، نه میں بینی که گاوی در علفزار بیالید ہما گاوان دہرا. یو سړی غلط کارو کی ټول قوم بدنام شي، یو طالب غلطی وکړي ټول طالبان بدنام شي، یو مولا غلطی وکړي ټول مولان بدنام شي، یو پیر غلطی وکړي ټول پیران بدنام شي. ته نه ګورې یو سړی د کلي نقصان وکړي، ټول کلي ساړي یادېږي، د ډاګی کلي ساړي نقصان کوي، بیا ټول طالبان چې کوم دی دا یادېږي. دلته سپیکر خو نه دی لګېدلی، بار آوازي دا بند کړه، دا خو موږ لا دغه کوو، د کورنۍ خبرې دي که نه. دې مثال خو د محارمو دی که نه، خو یو بل سره محارم دي، پوه شو مطلب باندې. نو هغه دلته چې ته په نوم طالب بونو پیزار یې د چا پټ کړی و دې ترکۍ کې، هغې نیولې و، نو هغې پې درس جوړ کړ، نو وایي زه ډاګی کې دی رہی نو بیا هغې وایي زه پرېږدې ډېره ډاګی کې دیره دی نو یا به ډاګی کې و یا به نه و، خو نوم یې د ډاګی د طالبانو چې کوم دی دا بدنام کړ. دې وجې نه د دغې آدابو به انتهایي چې کوم دی خیال ساتئ. بل یو بل سره کمرو کې یې، په جومات کې یې، دلته په درسګاه کې یې، یو بل سره به هم د آدابو خیال ساتئ. دا وصاحب بالجم چې الله قرآن کې فرمایلی دي چې د ګاونډي قریب، د ګاونډي نږدې، وصاحب بالجم. وی صاحب بالجم چې کوم دی، دې کې د یو پیر مریدان، د یو استاد شاګردان همدرسي دا په صاحب بالجم کې داخل، یو بل سره اړخ کې ناست شئ، یو بل سره به ناکام کوئ، ګزاره به کوئ. بل دا ځای چې کوم دی، کوم خلق اوس مثلا نن کېناسته نو سبا به په دې جګړني چې سبا به بیا دغسې جقړي، کله ما هم منځ کې راګیر کي، بل څوک که منځ کې راشي میلمه هغه منځ کې راګیر کي، دې ته نه ګوري. او بل ځل مونږ نو په دې کړکۍ را دانګلي دي، دا مخامخ یو لسته چې دا دی ماته کړي وو، د هغه لاس به هم پې خامخا خوږ شوي، خو بیا ځان یې ښکاره کړی دی. څه شی بله زه استاد ته ورسره ورشه. نو دا ما عرض کوو چې د دغې آدابو خیال پکار دی. بل نن سبا دوی دا اوري دا خبرې خیر دی، بیا به ولګو. بل چې کوم دی نن سبا خو تاسو ته پته ده مختلف قسم عقاید و خلق موجود دی. څوک پکې وایي مونږ چې کوم دی نو اهل حدیث یو، هغوی فقه نه مني، فقه نه انکار کوي، ایمو پورې ټوخې کوي. یو بیادبه امام ابو جیفه، ابو حنیفه په دی ابو جیفه به وي، جیفه درنګې ته وایي، دا بیادبي شوله، ګستاخي شوله، خو هغه سره هم بیا ښه عمل وشو، خپل هغه نتیجه ورته میلاو شو. عبدالرحمن بابا وایي بازار د چا راضي مشي رحمانه، او د ازار چا بازار موندلی نه دی. ازار زورور شی دی، هغې نه څوک بازار نه مومي. دا جریج چې کوم لوی عابدو په صحرا کې عبادت خانه جوړه کړې وه، هلته به عبادت کوو.
موری را لورته ناری یا جریج دې په مانځه ولاړ ډېړه کې یا رب امي و صلات خدای دې خو مور مې ناري وې زموږ کوم بیا یا جریج د دې ناري والی بس خپه شولا ولته دې نمرې بغیر چې زناکار مخ یو بدکار زنانه رال دنه غلط مطالبه دا صوفي سړیو پروايي په نه لرلا الاړ یو شپون سره ملاو شو حدیث د بخاری راغلی دی هغه شپون سره ملاو ان حمل پیدا شو بچی چې پیدا شي دا چرته وي دا د جوړېج نه په جوړېج دا وکړه خلق را له کو دال بل چیر هغه سړي او بات خاني ته لګي نوړی جوړېج ته څه کوي وای ته صوفي صاحب دې د پاره دی رې دا کار نه کوي دا زنانه سوې وای دا ورکوټ جوړېج نه ویراواله دا ورکوټ یا بابو من ابو ورکوټ پلار دې سوق دې ابو راعي زما پلار شپون دي د جوړېج براءت کارش خود مور ازار او ته ورسید خلق ته دا د زرو جوړو مهرباني کوي مال هغه څه د خټو جوړه کوي زرو مو جوړوي نو جوړې څومره لوی عابد زاهدو خود مور ازار چې کم دی دا او ته ورسید علامه مخشری دا تفسیر کشاف چې کړی دی جار الله وي جار الله معنا دا چې د خدای گاونډي یا خدای معنا جار الله چې مکه کې اوسېد نو جارو بیت الله شو یا پدې معنا چې د خدای د قران داس د بلاغت نکات بیان کی لکه گاونډي د گاونډي په خبر خپوي نو د داس نکات په تفسیر کشاف په علم القرآن کې بیان کړی دي چې اغا لکه د گاونډي چې د گاونډي په خبره پوي د خپل حالاتو کې په یو خپل پریشو وا معذور او عزت علم په طلب کې ما د کوهستان علاقه وا یو ګټ نور غړې د خپل ماته شو علاج باندې کامیاب نشو پیرانه پریکړه پدی باندې دیو دستاویز لیکل دی او شیطانی په مقرر کړ چې دا مان بل سکه نه پریشو په غلایا په بل سکه خدای علم په طلب کې ما خبره نه پریشو وای داغي وجه داوا چې زور کوټه ما نو ما یو مرغې ته چنچنه تړلی و د خپینا په مزي سړی ته نو ما راح کنو پتی جدا شو مور مو بوډه ماته چې قطا لک ما قطا تری لحاظ العصفور دا چې د خدای په کټ کا خپل کړه د دې چنچنه خپچې دې کټ هغه د مور هزارو ما ته ورسید دا د علم په طلب کې امور ته دغه بدوای چې کم دې دا کړی و دیو جنتا ته دې لارې کو بلی کوي ما کی دعا جنت کی هوا د مور دعا چې کم دا جنت هوا دا نو د دیو جنا آزار چې کم دې دوم زور ور شه دې د چادر ازارول چې کم دي دان دي پکار او دین چې کم دې دا ټول په ادب باندې را روان دي نو پدې وطن کې اهل حدیث مشتري اوس خو پکې داون پیدا شو مخکدون نو په خوا په یو تاکال کې و محله کې وو اهل حدیث هغه یو وخت یو مولوی سیبو هغه داسې عجیب غون لسړیو په خور کې د ما یو پروګرام ماته اسمات په صباح پیله ما سره راځي التبذن کلی کې تقریر کوي مورتي زه خو بلشپنه کوم سبقونه دي زما د خو د جمیش پوا بس داغه اډیسی کومو داغه د مختدیو ما د ارباب چې نه گاډي غوخته دی چې کوم وخت تقریر بس کې گاډي ورته تیار ولاړ ما ته سبا د حدیث جماعت ته ثبوت لري اغه حدیث امام ماتوی چې مخ کې شمه مسافر خسر کوم ته مخ کې هغه چې ولد دالین کا خلق چاپی راچغه کې امين نو ما ته دا پته نو چې دا د حدیث جماعت ته زبد د حدیث جماعت ته دروسم چې مونږ شو موته دا څه چې هم جوړ کړو هغه یو بل تو قتل دادې لاسوي تقریر کی شروع شو ما ټول په دې مسلو باندې تقریر وکړ او هغه کس کړه چاونه بس گاڑی راته ولاړو او بس تقریبا میں بس کا گاڑی کې سواری کو عمره سره راغې دلته تقریبا مونږ چې کم نه 2 بجې راورسې سار لاغي سیو راپورټ کړي بیګازن په جمعه ته پر راغلی و امولي سیب چې د خپل ته ولا بیا ما ته قصه کوله نو ما ته ارباب سی بوم ډېر افغان ښکار کې ګیلاو کې ګوره تامل مبوته کدا بي عزتي شنو بیا بس ما ته به ویلیو اول خپل جماعت کې پکار وا کني چلته دې کون مات کو تکمار به مې د سره کړیو کسه جګړه مګړه جوړې دینو تاسو د خلاصي بن خو مې تا د خدای بندولې داسې کار کوم دا اوس که فرض کاغذ ټول ما تا د سلور کسانو د دې بسان جام مې واره کې په خپل کور کې وته او ما تاسو خدمت کې عرض کو چالت اغفر قوم شته دلته کوم دې بل جماعت په جماعت المسلمین ځانته وي
आई खो बल सो कड़ू मुसलमानान न गड़ी ने पचा पसी मूस की चत पकली की औ दे चत पकली के दो दे माई जमातुल मुस्लिमीन पका दे मुस्लिमीन न दे पका उनका दो न सेवा चत पकी निश्तरे नो अगीम दी अगीम जान तो मुसलमानी बल सो कड़ू मुसलमानान गड़ी ना देखो हम सरदा खमसियान दी अगीम जान तो दा मंग मुवाहिदीन मंग तौहीद अकीदा दा और नूर खल्क तो मुशरिकान हुई अगीम दी देव जनता बद दी आदाबों ख्याल साथे क्या सर बच्चेड़ में न कवाए अपने मसलक को मत छोड़ो दूसरे के मसलक को मत छेड़ो तो बल मसलक छेड़े मां पल बां पर एक दाई मां नो अगल अक्सर दी ने झगड़ जुड़े सी दामू त शिकायत राशी पदेला रगी की राजी पहले तालिबान सरा दगो की नो आगा क फर्द का आगी सबे सरे खबर की दागे मुनासिब जवाब पकार दे वो लेकिन अगी सर खुले गडोल बेजाया दाने भी पकार आखो दे हया गई की चकम दे दानिश तरे अक्सर दल तबदर्स के मक्का उधर लालन दन ने खबर शुरू ना तमा तपतन तालिबान पर आके खुद बाबार जो तो न खलते से तालिबान हुआ अरे कतौली रात ले अब यादा खबर दूर दिल तक चिड़ली ददी टोल खबर बतासु कि कम दे दा ख्याल साथ है दा आदाब व ख्याल साथ है बल या कुरान शरीफू नदी नूर कल ख्वा चेयरमैन से कम दे कुरान शरीफू नराली उससे कालो ते चादा दिमाग के खदा तालिबान कुरान शरीफू नवाखली अब ब्याजी पमखा और सो के खर्च के मंग तो खानों के लिए दिली आगे दगा नतीजा शुआ के नुकसान डराव तो उस अहमद चावेल चिद्दा थिकार को कि रमज़ान के कुरान शरीफू न वर्कवा तरगे बसई तालिबान पाई मैं कर रमज़ान चासी का आगे लग तालिबान ना जो अखली अब्या पमखली ब्या बस गए मैदा मशवरा ताला गलत है चादर करेदा तासी मशवरा न दा अर्ज की दी का गलत कारू की अयो खुपदी लिहाज वर्की के दी के बखा मखा दे से लिकलू की बयाज वाला कुरान शरीफू न दी अगे पे काफी खर्च की हर कानून तसल्लुल 500 कुरान शरीफू न राली की उस दा सलग पाती हुआ खुद के मक्कनो तालिबान नवर कल ननोर पता न लगी क्या गई कुरान शरीफू न राली या न राली जर राली पस राली की दा अगी पदी लिहाज वर्की ची पे आइंदा द पारा बतिलावत की या बदर्स वर्की बुजुर्ग द पारा बदा सदक़े जारियई आदि द पानी वर्की चते वाला और बस बे खर्च का बल यो तालिब चौथ जल कुरान शरीफ वाली ब्या गला गस्तल नहीं पका दा यो कुरान शरीफ दागा द पारा काफी दे कि दो मोदरे मसरूर मखली खुदाई दा सरगन मतलब दी दा बस वर्की बेचाला दल तबा तालिबान दे शरमान जदे दल तक दिले हम खर्च करी मुंग पकबला दाली दिली ददगे बे इंतहाई ख्याल साथ है दाड़े रा बदनाम में खबर दाड़े रा गलत खबर दा पसंद पे कुरान शरीफ पसंद पे होता दकाल न पूरी दे ददी टोल खबर बता से इंतहाई ख्याल साथ है दा जरी आदाबू अगस्ता सो खिदमत के मां चिकम दे दा आजकल बल दा मुंग सरकम जुमात के तालिबान दी नई सरा तरो सो खुचने नो तकलीफ हो उस पर के बाद चुनी रागली दी शे नूर बोम ब्याराशी एक दा महला दा लोए महला दा आगे के बहुत सारा कस वाकिफ सड़े उगरजी दाजीनो बहुत तोखी लरे लरे पूरे दा महला तले दा पूरे पूरे और बाद दी नूर महलू के मगई काल तालिबान चून आगा चने बाल तके तो आइला वे रावड़ो प्रोजेक्ट होमूंगा द पिशमनी इंतजाम को रोडाई चाय पकड़े उतलने वाला रोडाई रावड़ू पकड़े कोर को चाय वाला कोर पखो आ तालिबान उड़ी ब्यालते तकसीमी बाकी दागे न मुख के दमा खाम चली आगा बाकायदा चढ़े जीदे महलो के काफी रोडाई राजी तल तबसली 50 तन तालिबान दिरो आवा पूरा केदा और के दागे दा तरीक़ई कि पे तरीक़ा बानी अगे द पार बे मंगा मुंतजिम मुकर्रर को आवला बराबर पर तरीक़ा तकसीम कई कप जब खुरी खुडी रखा दा और कनी बे अकपल पल कमरू की नो अगे द पार मुनासिब तकसीम कई तो जोड़े द पखड़ी क कमे पके ज्यादा कबापी तमावेली दी तूती था नो अगे कमे पागे बाने बबिया पूरा की तो वो सुम काला करा पकी तो अगर रोडाई के दे दारावाली दा टोल द खुराक द स्काक द नास्ती द उलाड़ी द दर्स आदाब तासु खिदमत के मां जिक्र कल दीबाने बतासु गौर कवे दीबाने अमल कवे ठीक दा खबर है ना टोल पे अमल कवे गली नहीं लगे टोल के लगे हां टोल उस दा
افتتاح قدر بمنګو کو او بیا سبا خو جمعه دا خپل جامع مامې کار مار برابر وي چا سامان نه وروړي مسجدي نو بیا خالی پرز به مستقل سبق شروع کی الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثيل له ولا مثال له ولا ضد له ولا ند له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا وطبيب أمراض قلوبنا ورحمتنا ومرشدنا سيد الأولين والآخرين وأفضل الأولين والآخرين محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأهل بيته وذرياته أجمعين وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون صدق الله مولانا العظيم مختص تما بعض آداب چکم دی کور کے باہمی نور خلق و سرا داغ عظم استاس و خدمت کے دا آیات کریمہ چی ما اولستو پدے کے اللہ تبارک و تعالی منتا دا قرآن پاک شان اور دا قرآن پاک مقام دا بیانی قرآن پاک دا یو بی نظیر کتاب دے پشان کتاب نہ نازل شوے دے او نہ دراتو دا نازل لو امکان شتے دا خاتم الکتب دے دا طول کتابن خاتم دے او پا خاتم الانبیاء پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بانے اللہ نازل کرے او دا خاتم الادیان دین دا تعلیم دا پارا اللہ نازل کرے او دا خاتم الامم امت دا ہدایت دا پارا اللہ نازل کرے دیو جنا فارسی شاعر ویلی دی فاش گویم آنچ در دل مزمرس این کتابیں نیست چیزی دیگرس چوب جان در شد جان دیگر شود جان چون دیگر جہان دیگر شود تا سرگند خبر کوما چکم شید ما پڑھ کے پڑھتے دا قرآن پاک دا عام کتابوں بشان کتاب نہ دے سنگ نہ دے چوب جان در شد جان دیگر شود دے کی روح تدنشن روح بلشان او جان چون دیگر جہان دیگر شود کی روح بلشان شنو بیا جہان بلشان صحابہ کرام دا پارا تابعین دا پارا تب تابعین دا پارا سلف صالحین دا پارا دا جہان نو جو کم زمون دا پارا چاہتا مسلمانان دی نو مظلومان دی کد کشمیر مسلمانان دی کد قبرس دی کد فلسطین دی کد بوسینیا دی کد ہندوستان دی داغی وجہ دادا جو قرآن جانو تند دن نشوے داغی قرآن پاک جانو تدن نشوے دی وجہ دنیا داغی نا مرعوب وا دنیا داغی نا پلرزان بانے وا او کفار چکم دی غیری دن کیو دا عمر سے نوم چ بے ووری دو پانداونو بین لرزه چکم دے داراغ للا نو دا کتاب ذکر د نور کتابونو پشان کتاب ہے دا فارس تا جہاد دا پارا صحابت لیو دا نبی اسلام دی تا دا تعلیمو چکل اتاسو او دے تورش ہے نو اول اگی تا دعوت دا اسلام ورد ایوہ الناس قولوا لا الہ الا اللہ خلق کلمہ آئے
तुफलिहू च कामयाब शे च कलिमे एलान मुसलमानान उस्तासुना दागी हुक्म उस्तासु दागी क कलिमा न वही ब्यावते जज़िया कबूल करे इस्लामी हुकूमत महकूम बहु से सालाना मालगुजारी बकवाए कदे कबूल का माल प अमान सर प अमान आबरू प अमान कदा न कबली फस्तईन बिल्लाह अल्लाह ने इमदाद उगाड़े तो हाल प्रेदा खुदा ने इमदाद उगाड़े तुर पलास के वाले वसला पलास के वाले जहाज दी दफारत दरियाब पगाड़ा दे रवा चोला जो नजदूल सु कसान वफद खुली बादशाह च खबर शो आगा हैरत के शो चारब तगूरा और दुमर दिलावरे तगूरा दरबार खस जाओ का फरशुने गोड़ोल बनारा द्वारा तरफ का दा तुरिस्तुन की नौकरान कुदरू प्रकिदुन की तुरी वलवर दी मरहूज दी रवान दी और अरबी लिबास दे अरबी ताजानी अरबी नीजी और सरदी परवाम न लरी चरदा सूट दी दा तुरी दी कदा से यो शायर द मोहिद तारीफ करे मोहिद के बरपायरी दी जरश चफोला दी हिंदी नहीं बरसरश उमेदु हिरासश नबाशत दिकस हमी नस्तमाने तौहीद बस मोहित सतव तो पसर हिंदी तुर अकेले द हिंदी तुरी ना दागियर न पैदा की क पसर वाला पखपूक वाला जरुन लिले जरुन उमेद न पैदा की हमी नस्तमाने तौहीद बस तौहीद माना उमदवाला तगल तक्का तबा डबे परूटी नडी में कहा दापल वर्गर का दापल तंबा दुद तौहीद लाजिमी माना चकम दे तक दई दरबार तलड़ बादशाह सर तख्त खत द फारस दखल खुदा तरीका वाच बादशाह तबाए जमीन बोसी को रदल तनदी दी मखामा से के दे नामे कोरी हां अंदरे में दल तबरी मखामा दादी खत्म बदर करने गलत वपूर जा डबे बादशाह और तो गुस्सा शो कितना सुदमा ताजीम ने कहा यूं बजम को तखकुल ले किस्म सी डबे कोला जमीन बोसीबे कोला यो वत तख्त पास तकरीर शुरू बादशाह मंग अगर खलक मंग महर्षि तसीदे कोली पल्लास बारी ममुशे जोड़ को खुद साख्ता अगर तब मसीदे कोली जमीन पर खाक और पत्थर शजर मस्जूद थे उनके फलक पर नम और शमसू कमर माबूद थे उनके मुरादे मांगते थे हर दूदे बेहकीकत से नता माबूद कोई जुस खुदा उनके इबादत से आसमान के नरस को मस्तूर दाई महमूदान पजम का कहानी बुटी उन्हें दादी मसूदान नदी बेहतर मुरादून गुफ्तल बगैर द अल्लाह ने यो शेदाई दे इबादत अखलास नो दादागी हालतों दादागी जिंदगी वा हम ताले पैगंबर राउले अगम तवेली दी तो बगैर द अल्लाह न बुल चाहता सीधा जायज़ हुए माँ बदना ता हुक्म कहो कि सख्तन तसीदा कवा वो बगैर द अल्लाह न बुल चाहता दा सीधा को नाजायज़ दी कई इबादती सीधा ही कुफर दे शिरक दे का ताज़ीमी सीधा ही अगम गुनाह कबीरा दे बुखानो अजान की ताज़ीमी सीधा रागले हुआ और उस अगम चकम दे मनसूख था ब्या बादशाह और पीदा पता सच चिकल बता सर कशू कला मुख्तसर फौज बम दरुली को सजा बे दरकड़ा माल बे नराउलो बला मुद बयाख पख परातो ब्या के तन पोर तशतख दपासा बादशाह टिकदा हम ताला पैगंबर औली को मुत अमानत रा कर ली अमानत ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह दाम ताला राउले दा कबूल का कदा कबलैन उडीरा खला तजम रूरिज्म मुस्तारू जम हुक्म स्तास्ता हुक्म जम कदा न कबलै ब्याब इस्लामी हुकूमत तक जिजिया वर करे माल गुजारी बकाए कदा न कबले तुरे तोसन बोला तो मुस्ता खबरी बकनी
बादशाह हैरान शो पदी मंद की ओ तर्जमान आगा तर्जमानी कई दियो तन सर चुकम देनो सादरो नो तपोस कई के महाजा दा सशद इन चीज दा सदी की हाजा बुर्दुन दा सादर दे फारसियानों की द बदशगुने द बदफाले रिवाज दियो वल जहान रा बुर्दन जहान मोयोड़ो बेकरोई ती इशारत को महाजा इन चीज दा सदी हाजा सौतुन द पगो सोख्त लगे वे जहान रा सोख्तन जान मोसुतो दे दी खपल कौम सर खिताब कई जिशीरी शुतर खुरदऊस सिमार अरब रा बजाई रजी दस्तकार कि तख्ती की आंदरा कुनत आरजू तुफू चरख गर्दू न बरदू तुफू अगा अरब आईद समसरो वखे और दो उख पे दे खुराक उसका हो दागी कार दिया तोरसी की आनी तख्त आरजू लरी दमार तख्त सौदा के रागली तुफू चरख गर्दू न बरदू तुफू अफसोस दे आसमान अदा से ऊंचू ए तखयुलना शायरना तखयुल दे ऐ फलक ता निस्बत कई दरेगा ए फलक बामन के कर दी रसान दी आफता बमरा बजर दी आसमान सदू को जमा गनवर जरदे तो जड़वाली तो उरसो ब्या बादशाह दी तवई चने इस्लाम रावड़म नजस या कबलोम और जंग ता तैयार दरबान ते उल चिदा खौरत दरबार जारू का खौर जारू पैदा नहीं निश्चित ब्या के खौरे जारू कला लो ठोकरे के वाज वे मशर दर के कम दे अगीवते उखो अगबाने सखौर उजुड़ोला दागद सफकवाली द पारा बीजते द पारा औ दगा नूर ठोकरे वाला पसर का नूर वाला पसर का वीजा जंग तैयार से लीडर पर खुशाले रालन और पल मशर तवई च मुबारक शाला फतह रा कई सनदी मालूम का वेदा से बेवकूफो दखपल मुलखौर पखपल लाजम तो बसर के खुदा जदमा वतन खौर दा उड़ाई मुंग दिन निकफाली अल्लाह बमुन दा वतन दा गई अगर के सरा चुकुम दे आगे सर मुकाबला शुरू चाहिए बाने सख्त राला पुल और तोशला अमीर दफो ने तपोस के सौक हुए दरियाबों दखदे दे मुंगुम दखदे दिनुम दखदे दे दगा पे गर्दे सुख पासुन सुख प्यादा यौन पक का सब दुबशवा दरियाबा कासा में राख का सब करो पारस्यान चौकतल पूर्तन हैरान हुई दीवान आमदन पेरियान नाल दीवान नाल को बोर्ड नदी तो दरियाबा नदी अगर मुल्क कदे फतह शो द किसरा खजानी दरबार खिलाफत तराग नली और खलीफा बकिलास हुई कम तरकू मिन जन्नातिन व उयूनिन व कुनूजिन व मकाम करीम कान शाफाकिन व उर्सना कौमन आखरी सुमर खजानी दौलतुना और चकमनेनो मकाम आजल मकामुना आगा पादिशु बल कौम तमाल्ला पविरास के वर्कल दा टोल बरकत दसू दाद जो कुरान पाक आन किताब जिंदा कुरानी हकीम हिकमत ओला ज़ालस्तो कदीम अगर किताब कि अगर जिंदा किताब दे बखाने किताब दे दागे हिकमतुल लाजवाल हिकमत हर्फ और आरे मुने तब्दील ने माना शर्मिंदे तावील ने दागे पहर किशक शुबनिश्ता दागे माना शर्मिंदे तावील नदा अल्लाह चिवेली दी दाशवी दी गशवी दी कम की दुन क्या बकीगी और नुस्खे तकवीन असरार हयात बेसुबात कुव्वत तशबीरत सुबात दाद इंसान द हयात द पारा द जुन पारा मुस्खदा और बेसुबात खलक बेइस्तिक़लाल खलक दी कुरान को जब बासुबात शु बेइस्तिक़लाल शु और दा ददी आखिरी नुस्खदा द इंसान द हिदायत द पारा हामिल और रहमतुल लिल आलमीन नौ इंसान रा पियामी आखिरी हामिल और रहमतुल लिल आलमीन द नौ इंसान द पारा दा आखिरी चुकुम दे पैगाम दे और दी रौलुम के सोख दे रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी अलैहि सलाम दी रौलुम के दे नदा द कुरान पाक शान दे जिक्र अल्लाह फरमाई वहाजा किताबुन अंज़लनाहु मुबारक दा कुरान पाक
عظیم الشان کتاب دے، تنوین د پاره د تعظیم دے، ولی عظیم الشان دے دے اور پسی دلیل دے، انزلناہو ما نازل کړه دے او د دې نازلون کې عظیم الشان دے، نو جلالت د منزل دلالت کی په جلالت د منزل باندې د قبلی د برهان لمن ته منزلی لوی شان والے شنو منزل بوم لوی شان والے او مبارکن برکتنا کتاب دے، کثیر الخیر کثیر النفع کتاب دے، دا ټول د قرآن خیر دے، د قرآن نفع دا چې عرب خصوصا او عام دنیا عموما په جهالت کې مبتلا و، عقائد خراب، اعمال خراب، اخلاق خراب، معاملات خراب، معاشره ګنده، د ټولو بهترین اصلاح چې وشوه په دې قرآن پاک سره وشوله، ځکه دا برکتنا کتاب دی، دام د دې قرآن برکت دی، دا ممکنن دلته تاسو ناسو او د قرآن درس چې کوم دی دا شروع کیږي، دا د قرآن پاک چې کوم دی برکات دي، ځکه الله دې ته المبارک کتاب وهذا کتاب انزلناه مبارک فاتبعوه، د دې تابعداري واتقوا الله نه ویریږئ لعلکم ترحمون، دې د پاره چې پتا سو باندې رحم وشي، دې کتاب ته الله پاک دې مشان کتاب ویوا او نازل کړي شیخ خپل کتاب ته دعا او بابرکت کتاب ته درې عددی د اتباع حکم کو سلور او د تقوا پنځو، دا ټول اسباب د پاره د رحم لعلکم ترحمون، دې د پاره چې پتا سو باندې رحم دا وکړي شي، دی وجنا دا قرآن پاک چې کوم دی دا غیر بنی به ذکر کیږي فضائل، څه فضیلت هو ما درته ذکر کو او نورم د قرآن لپاره ډیر فضائل دي، حدیث کې راغلي دي من قرأ حرفا من القرآن فله حسنة والحسنة بعشر امثالها، چا چې د قرآن یو حرف ولستو نو غل نیکی دا، نیکی یو په یو نه دا، نیکی یو په لستا، لا قولوا الف لام میم حرف بل الف حرف ولام حرف ومیم حرف، زدانو چې الف لام میم یو حرف دی، الف یو حرف دی، لام بل حرف دی، میم بل حرف دی. بیا محدثین حضرات وایي چې دا الف لام میم دو ځای راغلي دي، یو پالم تر کیف کې دی، یو الف لام میم ذالک الکتاب دی، علم تر کیف کې تلفظ په درو حرف کې او الف لام میم کې تلفظ په 9 حرف کې، الف 3 حرفا، لام 3 حرفا، میم 3 حرفا، نو دا 9 شو، او د هر حرف په وخت کې الله لسنه کې ورکل کم از کم، نو د الف لام میم په لستو سلو نیمه شلی نیکای د انسان په نامه اعمال کې لیکل شي، ازکه فاعل شاعر فارسی وای کہ بدی دستی چنین بازار را کہ بیک گل میں خری گلزار را نیم جام بستان دو ست جان دہت آنچ در وحمت نیاد آن دہت، دا سے بازار بتا چتلی دلی یو گل باور کی گلزار بپواخ لی، نیم روح باور کی سلوح نہ بپواخ لی، دا سودا بل بازار کو ملاوی گی، دا دی بازار کی ملاوی گی، دنیا دا بازاروں قیدہ دا دو روپے شے بپو روپے در کی دو بپو دو ور گئی، دلتا اللہ سرا دا الف لام میم په لستو باندې سلونی مشل نه کوي جو انسان په اعمال نام اعمال کې کلی شي، دا د چا په خاطر کې ناراضي، ځکه وې دا سه بازار بتا چرته نیلی دلې چې نیم روح باور کې سلوهونه پکواله، یو ګل باور کې گلزار باور باندې چې کوم دې دا واخلي، دا ټول د قران پاک فضایل دي. بل حضور اسلام فرمایلی دي خیرکم من تعلم القرآن وعلمه، ور پتا سو کہ هغه څوک دی چې هغه قرآن پاک زکی او قرآن بل ته وکړي، نو بهترین نبی علیہ السلام متعلم د قرآن، شاگرد د قرآن او معلم د قرآن، استاد د قرآن، هغه تنبیه شاملی چې دا پتا سو کې بهتر دی. حضرت عمر تعالی عنہ یو وخت د خپل حکومت خلافت جان پرتال کړ، یو والی نے تاسو کو فلانی اقل څوک حاکم مقرر کړی دی او ته عذاب څخه غلام یا هغه دنیا کې اصل دینه مونږ
چې آزاد شوی غلام دې په دې حاکم کو ویدی جو قرآن کې ډېر ماهر قرآني معلومات ته حضرت عمر سے وہ صدق رسول الله صلی الله علیه وسلم ان بعض القرآن يقوم بالآخرين او كما قال عليه السلام حضور اشتاوی دي الله په دې قرآن کو ډېر خلق پورته کوي او ډېر خطا کوي چې کوم خلق قرآن باندې عمل وکړو هغه پورته شو باندې عروج ته ورسېدو او چې کوم خلق قرآن ته شاکلا ای د ذلت پکنده کې پریوتل دا دې آزاد شوی غلام دی خود ته قرآنی معلومات یادو په دیو جوان دی دې دا دی والیو ګرځیدو او حاکم چې کوم دی دا وګرځیدو دا ټول برکات د قرآن. ابو هريره سے وایي چې وخت داو چې ما باندې یو شړای و ما حضور ته شکایت وکړو چې ما نه حدیث ریږي مې دا شړای وکړو سب پماوا سمو غړولا حضور حدیث بیان کړ او بیا ماته سینې سره یوځای مې کا اینو پس مان حدیث نو وګت شوی دیو جن د مان زیات حدیث والا بیانوم کې سوق نو سوا د عمرو بن عاص فإنه كان يكتب أنا لا أكتب دبل كل مالك نقول أغا مناسب چکم دے أغا ما پدی طلب کدی لوی تکلیفونه تیر کړی دي لوګه می تیرا کړی دا تن می تیرا کړی دا خپل لوګه پروا می نه وا پتن می پروا نه وا لا کل الخميره خميره ډوډۍ می نه دي خوړلې ولال بس الحريره د خمو جامې می نه دي غستی ما ټول چکم دے مهنت کړی دے ان العلم في ذل وجوع وبعد من الآباء والأجداد والأهل والوطن علم پاجزائی کی دے علم چکم دے محتاجائی کی دے او علم پلوگو پتند کی دے او پدریوالی کے داخلت وطن فلو کان قصب للأسهل حرفتا لما کان قاضو جہلی فی زمن فد علم قصب آسان وے دنیا کی بسوک جاہل نو پاتش وے طول بعالمان شیبو لیکن دا علم کسب چکم دے دا دیر گران دے. امام بخاری رحمت اللہ عمر سے بھی اثر ذکر کرے دے عمر سے بولی دی تعلموا قبل ان تسودو تاسو علم صدقے بخواد سیادتنا چرا مشرعت تا نیر رسیدی نم فراغت در باندی نی پورے علم صدقہ ذکر چی سڑے فارغ چی نبیاء و تبل تا کتاب کی خودل گران فکاری دبل نا تفوز تا گران فکاری. امام بخاری قیمتی جملہ بلا سوا کردہ قال ابو عبداللہ وبعد ان تسودو کسایدت تورسی گئے استاد شوی فارغ شوی مدرس شوی مفتی شوی قاضی شوی مبلغ شوی بیوم مزق شکی وفوق کل ذی علم علیم ہر عالم دا پاس بل عالم دے اگر تپوس کوا فصلوا اہل ذکر ان کنتم لا تعلمون دا پوی خلقنا تپوس کوا کته نه پويږي پوي خلکو نه تاسو کا څنګه چې تنه په بل تاسو هم نه کوي نو بس سړې په جهل کې پاتې انکس کې نه دانت و نه دانت کې نه دانت او خیرستن ګمست کې را رهبری کونت سړې نه پويږي په خپل نه پم نه پويږي دې په خپل گمراه دې بیلار دې دبل رهبری وسو انکس کې نه دانت و بدانت کې نه دانت او نیز خری خیش به منزل به رسانت سڑے نہ پوئی اپل نہ پوئے پوئی دے چیزیں نہ پوئی گم دے بخپل سورلی منظری مقصود تورسی پوئی سے نہ بتا پوسو کی آنکس کے ندانت و بدانت کے بدانت در جہل مرکب ابد الدہر بمانت سڑے نہ پوئی گے اپل نہ پوئی پوئی چیز زڑیر خپوئے ہنچو مندی گرے نیست زڑیر پوئے میں دے با جہل مرکب کے ہمیشہ پاس جہل مرکب برا منطقین اقسام اور تصدیق کی صابری جہل خود علم مقابل دے التصدیق قسم دا علم نه دی دا غي وای چې دی خپل پوی ته پوی وای نو دا علم په دی جهل باندې دا په تصدیق کې ثابت دی ته وی جهل مرکب آنکس کې بدانت و نه دانت کې بدانت او هم جو گوهر در ته دریای پیمانت سړی پوی دی خپل پوی نه پوی ځان نه خبر نه دی د مثال ملغلری دی د دریا پته کې وپاتې شي څوک بداغې نه فائدہ چکم نه نو دا وانخلی او چاہتا بفیدہ چکم دے داؤ نرسی او آنکس کی بدانت و بدانت کی بدانت اسپی طلب زیر گنبت بدوانت سڑے پوئی دے پخپل پوئی دے چیزا پوئی گما از دا طلب دا گنبت دلان دے ازغلی چاہتا بفیدہ ورسی دیو جنا دا علم چکم دے دا دا جہل دا پارا سوال
هغه شفا ده. شفاء الجهل السوال، شفا د جهل چې کوم دی سوال دی چې نه پوهیږي د پوه سړي چې کوم دی ته تپوس وکړه بیا به تا ته خپل علم چې کوم دی دا حاصل شي. دی وجه نه علم چې کوم دی هغې دپاره محنت پکار دی، هغې دپاره کوشش پکار دی، هغې دپاره مطالعه پکار ده، هغې دپاره تکرار پکار دی. اذا تکرر تقرر، کله شی مقرر شي نو بیا متقرر شي، بیا کلک شي، ثابت شي. دی وجه نه دا که قرآنی علوم دی، که د حدیث علم دی، که فقه ده، که نور علوم دی، هغې ټولو دپاره محنت او کوشش دا ضروري دي. ګوره علما د ادب وایي علم او عمل د دې ماده یوه ده. عین میم لام دا د عمل ماده ده، عین لام میم دا د علم ماده ده. نو ماده سره د دوړو شریکه شوه، خو په دې علمون کې دا من حرف چې دی دا ساکن دی او په عمل کې متحرک دی. نو په علم کې سکون پکار دی، وقار پکار دی او عمل کې حرکت پکار دی. ایو استاد هغه طالبان دو قسم دي، یو بیزه طبیعت دی او میخه طبیعت دی. مې بیزه طبیعت څنګه یو کلی کې دوه ورځې تېرې کې بل کلی په کلی کو تک په وی کډه په گو پرتای یو دې کې پورا کار حاصل نکړي. الکه بیزه چې کوم دې ټول وطن ولا تاړ کی دینه چکواله الته چکواله ټول وطن د تاړ کې همړل ادا په لګي چې په یو ځای خلو لګي بس چې سو اخر لا چین یا خلنه پورته کوي دی یو ځای کې دې رشي چې کار تر سو پوری کیږي بس الته کې چې کوم دې داوی دی وجنا علم د پاره ملازمه چې کوم دې دا ضروري ده. دا اکثر داوایم کنه چې طالبان دو قسم دي، او شاګردان دو یو حاضر باش دي چې همیشه حاضری ملازم ایو د ټونګاټت دی ته وي چې بس یو را دادی بل نه راځي د ترجمه پاول کې براشي او په اخر کې براشي. بس امام ترجمه وکړه او ماتبم سند ملایږي. اعظم یو استادو هغه به مدرسو متعلق خبره کوي. یو خود مدرسو درې قسم سبقونه دي، یو روان دی او دوان دی او پران دی. د کال د ابتدا نه سیمای پر روان دي چې استاد شاګرد کې دواړه کوي. د سیمې نه ششمای پوری بیا چې دي دوان غلیدون کې دي، بیا استاد بھی شاګرد په نه کوي دي. او د ساله د ششمیر سالانه پر پران دي په دې دواړه نه کوي. چلو بھائی صاحب بیا کتاب خلاصول غواړي وای زه په مخه باندې. نو دا د احادیث درستو محدثین درې طریقې ذکر کړي. یو تعمق امعان دی، یو چې کم نه نو حل دی، ایو چې کم نه نو سرد دی. دا تعمق امعان کی خم کوشش کوي لطیف د اسناد بیانی او چې کم نه نو استنباط د احکام بیانی، حل د لغات چې کم نه دا کوي، اختلاف د مذاهب بیانی، خپل مذهب ترجیح بیانی او بیا حل چې دی هغه درمیانه حالت دی او په سر کې بیا خلوستل دي په منډه باندې. موږ سره هندوستان کې صحیح مسلم راغلو یو بنگالی مولوی صاحب نے ابھی سے چلو بھائی صاحب شروع کیا. یہ مولوی سے خودوس نہ چلو بھائی صاحب شروع جو بس عبارت بس سڑی ہوئی لا صاحب اغسط نے چلو بھائی صاحب رڑوان دی اور پسیزا نماز تات و خدمت کے دعات کہو کہ علم چا کم دے دا غید پارا ملازمہ دا انتہائی چا کم دے ضروری دا. نن سبق ویلے شا سبا را نغلے نن دو سبانی سبق اغا مخی اغی سر وم سا مناسبتی دا غیر ربس خبر بدی کی تیری شوی بیا سوی تا دا غیر پتہ نلگی. نو اغا بداویلو یو خو والکپدی در کے سوکین آستا کودوی کنشوی کبیہوشی بس داغن نصاب کرشو من قدا فی ہات درسی وین کان نائمان وین کان مفقد تم نصابہو. ندی مثال دا عرفات دا تیری دو دی من حساب عرفات ولو کان نائمان و موالے فقد تم حجہو. کسو کا عرفات کی دا تیر شو یا بیہوش ہو نو بس حج ندی چکم دے دا پورشو. دی وجنا علم دا بار چکم نے ملازمہ پکار دا توجہ پکار دا کسڑے خپ غور بانی خبر چکم دے دا ووری او کپوئی نشی بیا دوستان تپوسو کی بل دادا کہ لعنی خبرو باندی ام وقت رول ندی پکار. یوزے سوال مناسب نہیں بعد وقت دا سے سوالو کی جگہ یو سرگن
بے مناسبت ځای او داغي سره مناسبت دې سره وینا د خپل موقع د پاره خپل سوال مناسب دی لكل فن رجال ولكل مقام مقال هر فن د پاره خلقي او د هر مقام د پاره خپل چې کوم دی ویناوي دیو جنا ساجي سے ویل دي وای چې کوم د خبرو د وینا ځای ولت خاموش کیګما چې کوم د خاموشه ځای الت خبره مکوا دو چیز تیرے عقلست دم فروبستان وہ وقت گفتن وقت خاموشی دو چیزوں نے عقل خڑوالے را پیدا کی دو وینا پوخ کی خاموشی اور دو خاموشے پوخ کی خبریں کول نہ دو وینا پوخ کی وینا کوا دو سوال پدے کے سوال کوا دو خاموشے پوخ کی خاموش کی نا دی سربستا عقل کی تیرگی و خڑوالے نرا دی عقل بستا چکم دے دا صفاوی دا دا قرآن پاک برکات کی دیو جنا حدیث کی راغلی بھی کہ دا خدای دا کلام غروال پا مخلوق دا سے دا پا کلام لکسن دا اللہ غروال پا مخلوق دا غیس انداز نشتا دا خدای دا کلام دا غروال انداز چکم دے دا نشتا دے دیو جنا دا اللہ غروال دا خالق غروال پا مخلوق بانی اب بے انداز دے دا خدای دا کلام غروالے پا کلام دا مخلوق داؤں بے انداز اور اب کی مشہور مثال ہے کلام الملوک ملوک الکلام عادات السادات سادات العادات دا بادشاہ نو خبری دا خلق دا خبرو بادشاہی کئی سن کی بادشاہ دے نو دا آقا خبری دا خلق دا خبرو بادشاہی کئی کہ بادشاہ کم قانون نو بیان کو اور ریویز کر بیادے سب مخالفت نشی کولے اور دارن لا عادات دا ساداتو دا بسادات دا عاداتی دا سیدان و عادتنا دا خلق دا عادتنو سرداری کئی دا علماء چکم بدی والا مقلوب عبارت کری کہ اڑولے کئی ام دا غتنی جنی عادات و سادات سادات العادات کرنی بلی غاڑی راوالی عادات و سادات سادات العادات کلام الملوک ملوک الکلام کدی بلی غاڑی راوالی تو کلام الملوک ملوک الکلام بیاتی ناولی دیو جنا قرآن پاک دا احکم الحاکمین دا کتاب دے دیو جنا دا غروالے